شجن تصدیق ځان معنا خو ظاهره ده یعنی خلاف تاویل ده. تاویل ته ضرورت نشته چې ځان معنا ته دلته مراد کې خو کچېرته نور معنی اخلي نو اگر که انتصاب نه ده صحیح خو قضیه اخیستل یا نسبت اخیستل یا محکوم بیا اخیستل دا صحیح دي مگر دا ده چې ظاهر نه دي. هر چی صحت ته قضیه حکم به به معنی القضیه واخله دا څه بومای چې قضیه دوه قسمه ده منو اجمالی و منو تفصیلی. یو اجمالی قضیه ده و تفصیلی قضیه ده. اجمالی قضیه کومه ودا چې مجمله ای، تفصیلی قضیه کومه ودا چې مفصله ای. دا څه تقسیم بزو کا اوس مگر دا چې دا ظاهر نه ده ځکه سیاق نه خلاف ده سباق نه خلاف ده خو چې تعویل پکې وکم بیا سیاق سره موافق ده سباق سره موافق ده. سیاق نه خدا سے خلاف چې تعویل چې حکم قضیه اصله دا اجمالی اصله نو تعریف خو په انکشاف الاحتیاط سره کوي. انکشاف الاحتیاط خو علم ده په معنا د مبدا انکشاف النسبت چې دا مبدا د انکشاف ته نسبت بین الامرین ده نو قضیه خو نه د مبدا د انکشاف ته نسبت بین الامرین دا خپل قضیه ده معلوم ده یا بدله مبدا د انکشاف څنګه ګرځي تعریف غلط ده حمل غلط ده ځکه قضیه معلوم د علم حصولی ده په من حیثیه کې مبدا انکشاف نسبت بین الامرین دا علم حصولی ده په قضیه باندې لپاسه په قیام کې انو علم حصولی حمل راځي په معلوم د علم حصولی ځکه دا تعریف معرف دي کنه لازم څه حمل دی علم حصولی په معلوم د علم حصولی او طالبات ځکه اتحاد وجودي پکې نه دا ظاهر نو اعتراض وارد دی سیاق نه خلافو همره سیاق سره جوړ د بنا بر تعویل هغه دا چې اضافت انکشاف اتحاد ته اضافت صفت موصوف ته ده اصل کې د اتحاد منکشف اتحاد منکشف قضیه ده کنه نام قضیه ته وای امخ کې الوک من اجمالین قضیه و نو تعریف ته قضیه بالقضیه ده حمل د قضیه په قضیه ده بس خلاص تعویلا صحیح سه دا څه هو اتحاد المنکشف بین الامرین دا غ اتحاد ته وای دا قضیه کوم اتحاد ته وای منکشف ته وای کنه دا اتحاد ده چې موضوع محمول نسبت متحد دي په ولې اس کړي بس خلاص دا اتحاد د منکشف بالعلم ده علم سره انکشاف راغلی نو تعریف ته قضیه بالقضیه ده حمل د قضیه په قضیه ده ځکه خو ادمه جواز صورت نشته خو سوال دا ده چې اتحاد منکشف خو نسبت ته وای مخکې تعویل نو چې کله اتحاد منکشف نسبت ته وای نو نسبت خو جز د قضیه ده ځکه نسبت اتحاد ځکه چې ما بیل اتحاد ده کنه د سره مبتدا خبر متحد کیږي نو اتحاد منکشف نسبت ته وای نو لازم صح تعریف ته قضیه په نسبت نسبت جزء خارجي د قضیه ده یعنی مستقل وجود ده نو لازم سے تعریف ته قضیه بالجز په نسبت سره تعریف راځي وغلطه تعریف ته مباین بالمباین سره ځکه قضیه کله خارجي ده نسبت جزء خارجي ده جزء خارجي کله خارجي کې تباین لکه لاس او زید کې تباین ده زید خلاص نه ده کنه اخو مجموعه اجزا ده نو لازم سے تعریف ته مباین بالمباین بل حمل د مباین په مباین راځي ځکه نسبت جزء خارجي ده مخکې قضیه کله خارجي ده لازم څه حمل د جزء خارجي په کله خارجي او طالبات دا سوال څه جواب دا چې اتحاد منکشف اطلاق لکه په نسبت کې په خپل قضیه مجمله ته وایي کنه لکه ماتین خپل اتحاد اطلاق کړل په قضیه نو اتحاد منکشف په معنی د قضیه سره ده نو حمل د قضیه په قضیه ده تعریف ته قضیه بالقضیه ده د کې چې بدی مدینه است البته دا سوال ده چې اتحاد منکشف قضیه اصله به ورسته بین الامرین نور سره لګي کنه بین الامرین خو نسبت سره لګي دا خو د نسبت تایید کوي بیا زوړ اعتراض واپس کړي دا خو بیا نسبت ده ځکه اتحاد منکشف چې قضیه ده ان د بین الامرین بلکې خو مرکبه د امور ثلاثهونه جواب دا چې بین په معنا د من سره ده او متعلق ته حاصل مقدر سره دا څه معنا هو اتحاد المنکشف الحاصله من الامرین چې دا حاصله امرانو نه نه د مبتدا خبر نه جوړی کړي نو بس اتحاد منکشف قضیه اصله چې حاصل من الامرین ده لیکن سوال دا چې قضیه خو امرانو نه حاصله قضیه خو امور نه حاصله جواب دا چې امور کې خو نسبت هم ده کنه دا امر انتزاعي فرض او اصل مبتدا خبر دی نو ترکیب نسبت مبتدا خبر ته وکړه باقي نسبت چونکه دا فرع وا نو فرع یو باسله
لوجه د فرعیتنا دا معنا چې دا قضیه اتحاد منکشف ته الحاصله من الامرين چې دا حاصل د امرین نه مرکبه ده یعنی دریو نه مرکبه ده خو دا دوه پکې اصول دي دفعه واحده لوحظت دفعه واحده چې لحاظ د اتحاد څه ده په لحاظ واحده سره قضیه مجمله ده کنه خو په یو لحاظ کې راغلي انکشاف په چا ده په تصدیق ته ا تقسیم په قضیه کې هم ټیک څه تعریف هم ټیک څه تقسیم یې صحیح ده ځکه قضیه تقسیم اجمالی تفصیلی ته ده نو قضیه کې خو تعدد ده کنه موضوع محمول نسبت دی یا دا بالقوا اجزا دي یعنی چې قضیه مجمله کې په لحاظ واحده کې بیا اوس پړې موضوع محمول نسبت ته اس پړلای سي لکه چې کپڑا وګنډي بیا اوس پړې نو چونکې دا قضیه مجمله ده بالقوا په دې کې تعدد ده بالقوا دا چې تیس پړلای سي لحاظ واحده نه بعد موضوع ګوش لحاظو کې محمول ګوش نسبت ګوش خلاص سره نو دې کې بالقوا تعدد ده یا بالفعل تعدد ده پکې چې مفصله قضیه بیا موضوع محمول نسبت درې وړ په درې لحاظاتو کې دي بالفعل تعدد ده کله چې قضیه کې تعدد جایز وو نو تقسیم اجمالی تفصیلی ته صحیح ده بالذات ته یعنی قضیه و اجمالی ده بمعنى المجمل یو تفصیلی ده بمعنى المفصل مجمل دته وای چې د خپل تعددي او اجمالی پکې مفصل دته وای چې د خپل تعددي خو تفصیلی پکې نو دا قضیه دوه قسمه ده اجمالین ای مجملتون و تفصیلین ای مفصلتون چونکه اجمال تفصیل تعدد تقاضا کوي قضیه کې تعدد ست بالقوا یا بالفعل دی وجه تقسیم اجمالی تفصیلی ته په معنا د مجمل مفصل جایز البته نو ظاهره خو نو تعویلات موکړه خو تعویل سره خو قضیه صحیح سو کنه البته اذعان ظاهره معنا دغه تعویلات ته ضرورت نشته دی وجه ماویل الحمدلله چې ظاهر حکم نه اذعان دا بلا تعویل ده کته قضیه و غیر اخله بلش تعویلات کیا اگر که صحیح دی و سوال دا چې سباق نه مخالف ته قضیه کنه الحكم من اجمالی چې ته قضیه واخلې نو مخکې سباق کې تصدیق تا نو سباق نه مخالف جواب دا چې نه ده مخالف کنه تصدیق متعلق ته علم ده او کوم به معنی القضیه متعلق ته نو تا متعلق بعض ذکر کول دا په تناسب مبني دي چې تناسب د تعلق ته تعلق په مناسبت ما مخکې متعلق ویلای دا چې تصدیق یې ځان ده ورسته مې متعلق ویلای دا چې قضیه ده دا د تعلق په بنیاد چې یو متعلق بل متعلق ته تعلق هم یو نسبت ته د نسبونه نو مناسبت سباق سره ټیک ده او سوال چې قضیه هونه د متعلق التصدیق پرای د ماتن مطلقاً بلکہ قضیہ مجمل متعلق التصدیق تا یا قبل التفصیل یا بعد التفصیل دا خو د ماتن رائے نه ده جواب دا چې کلام مبني ده په مذهب د امام رازی یا په مسلک الجمهور ا قضیه ته مطلقاً متعلق التصدیق وای خلاص یا و تصدیق کې تعویل په مصدق کو مصدق بنا متعلق التصدیق التصدیقات یعنی متعلق التصدیق مصدق الحكم قضیه ده دا قضیه یو اجمالی و تفصیلی الکه دا مصدق هماتین پر عین ده مطلقاً جواب دا چې جمهور په مذهب ده یا قضیه نه به مراد قضیه مجمله ده یا قبل التفصیل یا بعد التفصیل به د ماتین مذهب باندې صحیح ده دام ټیک سه اكو کوم محکوم به واخلې بیا هم داسې ده چې ظاهر خونه ده تعویل ته ضرورت ده خو چې تعویل پکې کې به صحیح ده یعنی محکوم به دوه قسمه ده یو اجمالی ده چې په مجمله قضیه کې وي یو تفصیلی ده چې په مفصله قضیه کې وي دا محکوم به تقسیم اوس تعریف نه وسی ځکه محکوم به خو جز د قضیه معلوم ده انکشاف الاتحاد بین الامرین خو علم ده چې علم حصولی ده په معنا د مبدا انکشاف نسبت بین الامرین لازم سے تعریف د معلوم په علم حصولی لازم سے حمل د علم حصولی په معلوم د علم حصولی ځکه محکوم به جز د قضیه معلوم وا انکشاف الاتحاد په معنا د مبدا انکشاف سره علم حصولی وو نو سیاق نه خلاف نو ته وایې چې تعویل پکې وکړه بیا ټیک ده هغه دا ده چې سیاق سره موافق ده اضافت انکشاف اتحاد ته اضافت صفت موصوف ته ده اصل کې دا څه ده هو اتحاد المنکشف هو اتحاد المنکشف بین الامرین دفعه واحده دا محکوم به و اجمالی ده
دا اتحاد منکشف ته. اوس سوال دا دی چې اتحاد منکشف خو یا نسبت ته وایي، اوس مخکې ویله، یا قضیه مجمله ته وایي. نو که نسبت اخلي نو لازم څه حمل دی جزء خارجي په جزء خارجي. محکوم به یو جزء ده، نسبت بل جزء ده. حمل دی جزء خارجي په جزء خارجي غلط ده، ځکه اجزا خارجه کې یو بل کې تبایني لکه کل سره مبایني. البته ټول اجزا خارجي یا کل دا سره یو وي، یو جزء خو هر جزء سره مبایني، ځکه هر یو ګوشي وجودي کل سره مبایني. نو لازم څه حمل دی جزء خارجي چې نسبت ده په بل جزء خارجي چې محکوم به ده، وتالي باطل. اکه اتحاد الانکشاف په معنا د قضیه سره وایي، لکه تا ویل چې اتحاد منکشف قضیه مجمله ته وایي، لکه دې کې اتحاد، نو لازم څه حمل د کل خارجي چې قضیه ده په جزء خارجي چې محکوم به ده، چې هغه حکم به معنا المحکومی ده خو جز ده. اتحاد منکشف قضیه خو کل ده، نو کل خارجي په جزء خارجي محمول. خارجي معنا چې ګوشي وجود لري، خارجي دا معنا نه چې په ظرف الخارج کې چې خپل وجود لري به ذات خارجي وای. نسبت ګوشي وجود لري، محمول ګوشي وجود، موضوع ګوشي وجود، نو دا ځای خارجي کل خارجي. جواب دا ده چې اتحاد منکشف کې یو بل تاویل ده په معنا د متحد منکشف. اتحاد بمعنى المتحد، هو المتحد المنکشف. دا محکوم به متحد ده، یعنی مبتدا سره منکشف تا خو په تصدیق منکشف تا کړ، نو حمل د محکوم به په محکوم به راځي. مخکې محکوم به اتحاد بمعنى المتحد، انکشاف منکشف هو المتحد المنکشف. دا محکوم به متحد د مبتدا سره منکشف ته په تصدیق، نو حمل د محکوم به په محکوم به راځي. نه حمل د نسبت راغلی په محکوم به چې یو جز په بل جز، نه حمل د کل خارجي راغلی چې قضیه ده په محکوم به باندې، بلکې حمل د محکوم به په محکوم به ده. اوس سوال ده چې لکه دا بین الامرین عبارت نه لګي کنه، چې ته وایي چې دا متحد ده او منکشف به تصدیق ته مبتدا سره متحد ده، دا خو ټیک ته مبتدا سره متحد ده، خو بین الامرین غلط ده، ځکه محکوم به خو نه ده بین الامرین، دا خو احد الامرین ده. جواب دا ده چې دلته بین په معنا دی فی سره ده، ځکه دواړه ظروفو کې استعمالېږي. بین په معنا دی فی ده، دلته لفظ د مجموع مقدر ده، فی بیا متعلق ته حاصل مقدر سره، دا معنا ده. هو المتحد المنکشف الحاصل فی مجموع الامرین. دا متحد ده مبتدا سره، منکشف ته په تصدیق، الحاصل فی مجموع الامرین چې دا موجوده ده په مجموعه د دوه امرینو کې یو دای ده کنه. الحاصل چې موجوده ده فی مجموع الامرین، په مجموعه د دوه امرینو کې یو دای موجوده ده، یو ته پکې موجوده، یو پکې دای ده. دفعه واحده چې په یو لاس کې راغلي دي، دا تعویل ټیک څه. نو متحد منکشف هم ده، مبتدا سره متحد ده، حاصل فی مجموع الامرین یو دای ده. خدا په یو لاس کې چې په ډیرو لحاظاتو کې به دا محکوم به تفصیلی ده، با خلاص است. تقسیم د محکوم به اجمالی تراله، محکوم به تفصیلی تراله. البته سوال دا ده چې محکوم به خو تقسیم صحیح نه ده کنه، اجمالی تفصیلی ده، ځکه اجمال تعدد تقاضا کوي، تفصیل تعدد تقاضا کوي. محکوم به خو یو ده، به چې یو محکوم به ده بیا څنګه ته تقسیم اجمالی تفصیلی ده؟ جواب دا دی چې تقسیم په محکوم به کې اجمالی تفصیلی ده، دا بلا رز ده، یعنی دا په واسطه د قضیه سره ده. چونکه محکوم به باندې قضیه مشتمله، نو که قضیه مشتمله په محکوم به باندې اجمالی وا یا محکوم به اجمالی، که قضیه مشتمله په محکوم به باندې تفصیلی وا یا محکوم به تفصیلی. نو تقسیم د محکوم به اجمالی تفصیلی ته دا له وجه د قضیه مشتمله نه په محکوم به باندې دام ټیک سه، یعنی تقسیم په محکوم به کې بلا رس په واسطه د قضیه سره سباق نه مخالف تا، ځکه حکم محکوم به دا مخکې تصدیق ته علم ده، علم معلوم کې خو مناسبت نشته. جواب دا ده چې خو تصدیق متعلق ته علم ده، هم محکوم به متعلق ته کنه، دا تعلق یو مناسبت ته مناسباتونه. سوال دا دی چې محکوم به چا ویل چې متعلق ته؟ محکوم به خو نه پرای د جمهور متعلق ته، نه پرای د مصنف متعلق ته، نه پرای د مشهورینو متعلق ته، نه پرای د امام رازی متعلق ته. دا څنګه متعلق ته؟ جواب دا دی چې متعلق یا بذات اخلا، بیا مذهب د کمال الدین اخلا. یعنی کمال الدین په مذهب کې محکوم به متعلق ته، ځکه دا محط الفائده
زید قائم کې خو قائم منزل د فائدې ده چې کوم شی منزل د فائدې خو هغه سره تصدیقي نو محکوم به چې دا متعلق ته بذات پرای د کمال الدین ځکه دې کې فائدې اکرای د مصنف هم واخلم د جمهور باندې جواب کوم بیا متعلق بالعرض ده متعلق بالعرض یعنی بالواسطه یا وایي چې تصدیق په معنا د مصدق سره ده نو تصدیق مصدق سره حکم به معنا المحکوم به مصدق ته نو مناسبت پیدا شي کته بیا سوال کوي چې دا خو مصدق نه ده جواب دا دی چې مصدق نه بذات مراد ده رائے د کمال الدین مراد ده یعنی کمال الدین په مذهب کې دا مصدق بذات ده لیکن سوال دا ده چې دا خو یو نادر مذهب دی واخته نو بنا د متونو خو په مذهب نادر نه دا سم مذهب ورته ګوره یا جمهور مذهب ګوره یا مشهورین وال کمال الدین مذهب خو مردود مذهب ده نو متن بنا په شهرت باندې پکاري یا په تحقیق پکاري کمال الدین مذهب خو غیر تحقیقي ده نو توای چې محکوم به دا مصدق بذات ته پرای د کمال الدین تصدیق کې د تعویل په مصدق سره کوي نه متعلق تصدیق نو جواب دا ده چې محکوم به مصدق په ځام ک کبي ذاتی کبیله راځي نو کبي ذات نه د محکوم به پرای د ماتین یا پرای د جمهور خو مصدق بلا رس خدا کړ خلاص اسره دا جواب فهو اما کیفیت ادراکیه کما هو المشهور او من لواحق الادراک کما هو رأي المحققین دا اوس اذعان څه ده دکې اوس بیان شروع کړ چې چونکه ظاهری ځان ده سباق سره موافق سیاق سره موافق حملونه مملونه هر شی ټیک دي یو تقسیم مسله ده او رسته ده خپل کوي چې تقسیم اجمالی تفصیلی ته ځان نه ده ټیک خو چونکه دا تقسیم کې تعویل لا ورسته راځي بهرحال مقصد دا څه چې ظاهری ځان څه دا نور معنی غیر ظاهری دي یعنی تعویل باندې مبني دي بعض خو په تعویل نه صحیح کړي چې انتصاب ده لکه تا ولیدله اوس اذعان پاته څه دا ظاهر وو سباق سره موافق چې تصدیق وو هغه اذعان او حکم اذعان وو سیاق سره موافق چې انکشاف الاتحاد ځکه اذعان علم او انکشاف الاتحاد علم حصولی ده نو حمل د علم حصولی په علم حصولی البته یو تقسیم مسله ده او رسته خپل کوي خدای په ماهیت الاذعان کې اوس باس کوي یعنی په ماهیت التصدیق کې باس کوي چې لکه دا ماهیت تصدیقی څه شای ده دا علم ده که غیر علم ده دا وی ما کیفیت ادراکیت کما هو المشهور اختلاف ته اشاره کوي کیفیت ای فرد الکیف ادراکیت هغه کیف چې متنوع بنوع العلم هغه نه ده فرد ده کیفیت جنس ته نسبت ته فردي ادراکیت نوع ده کیف چې په ضمن د علم کې واخلې دا نوع اصله دغه نوع العلم نه ده فرد ده د ایزان دا تصدیق او ایما کیفیت دا تصدیق یا فرد ده د کیف کم کیف ادراکیت چې په نوع العلم کې واخلې دغه نه ده فرد ده یا فرد کیف بمعنى العلم ده چونکه علم تصور ته وایي تصدیق یو فرد ده کما هو المشهور لکه دا رائے د مشهورینو ده او من لواحق الادراک یا دا تصدیق لاحق العلم ده نه چې علم ده کما هو رائے المحققین لکه دا رائے د محققینو ده دا یو اختلافي مسله ده چې تصدیق علم ده که غیر علم ده دې باندې بیا